بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه یو وړوکی شان له میسج ریکارډ کول غواړم او کوم چې دا کرنټ سچویشن دی کورونا وایرس په باره کې د دې په باره کې به زه اوله خبره دا وکړم څنګه چې حکومت په دې اجتماعات باندې یا په ګڼو ځایونو کې په رایوځای کېدو باندې پابندي لګول نه، نو اوله خبره دا ده چې موږ ټول خلک د دې خبرې ډېر زیات لحاظ وکړو، ځکه چې دا وایرس ډېر په اسانه باندې په دې اجتماعاتو کې یا په دې ګڼو ځایونو کې چې یو کس دی نو هغه بیا ټولو ته لګېدی شي، نو د حکومت د دې خبرې ډېر لحاظ وساتلی شي چې موږ د داسې اجتماعاتو نه ځان مطلب لږ احتیاط وکړو په دې ورځو کې. دویمه خبره دا ده چې دا وایرس چې کوم دی دا څنګه زموږ بدن ته راځي. دا وایرس که تاسو وګورئ دی د هوا په ذریعه باندې د یو نه بل ته نه لګي. دی بیا څنګه لګي؟ نو موږ وایو چې دا وایرس چې کوم دی په ګراوند باندې پاتې کېږي. په ګراوند کې که موږ میټلز وګورو نو په میټلز باندې دی داسې د 12 غنټو پورې پاتې کېدی شي. که موږ په خپل کپړو باندې وګورو دی د کپړو کې د 10 غنټو دپاره پاتې کېږي، او که موږ په خپل جسم باندې دا وایرس ګورو نو دی د 10 منټ دپاره پاتې کېږي. نو لهذا که موږ په داسې ځایونو باندې لاس لګېدلی نو د هغې نه اولنی احتیاط خبره دا ده چې موږ د لاسو صفایي بار بار کوو، چې کله زموږ په دې ځایونو باندې شیزونو باندې لاس لګي نو چې د هغې موږ صفایي وکړو. دویمه خبره دا ده که دا وایرس چېرته کې راشي خولې ته نو بیا موږ ته دې احتیاط به څنګه کوو؟ نو که خولې ته راشي نو اوله خبر دا چې ګرمې اوبه موږ څکو بار بار، او څنګه یې څکو چې دا ګرمې اوبه چې کوم دی موږ یو ګوټ یا 2 ګوټه چې کوم دی بار بار څکو چې دا کوم وایرس دی دی معدې ته لاړ شي، ځکه چې دی معدې ته لاړ په معده کې دومره سټرونګ انزایم دی چې هغه دی ختمی تر فردر گروت به بیا نه کېږي. بله خبره دا ده که یو کس وایي چې آیا په ما کې کورونا وایرس شته او که نشته، د دې یو اسان ټیسټ دی. تاسو اوږد ساه واخلئ د 10 سیکنډ دپاره، که د دغې داسې که په داسې طریقه باندې تاسو ته ټوخي مسله رانغله نو مطلب ستاسو بدن کې کورونا وایرس نشته. نو کورونا وایرس چې کوم دی د ټول نه ښه خبره دا ده چې موږ احتیاط ډېر زیات وکړو. کورونا وایرس باندې چې ټمپریچر سیوا شو نو دی بیا ختمیږي، نو بس موږ به دعا کوو چې خدای پاک دا په خیر سره ختم کړي. ټمپریچر سره د زیاتېدو سره به دی په خپله ختم شي، خو تر هغې پورې موږ له احتیاطي تدابیر پکار دي. نو لهذا زما میسج زیات شیر کړئ.